یو حدیث سره وایم چې موږ سره هم شاشته خدای کنه او عجیبه خبره ده چې د دوی زموږ نه دی الحمدلله موږ ور سره هیڅ تعلق نشته سری ګوروم نه بذات خود زار تخپل ځان یادو موږ په نيز باندې بالکل نه معیار دی نه ګورو نه موږ څه توجه لو کو خپل کار وکي خود دوی امام دی او تاسو بینم اوریدلای امام البانی بس شکم حدیث ته امام البانی صحیح ویلی کنا بس دوی ایمان پر وړا دی بس دا صحیح حدیث دی او چې کوم حدیث ته امام البانی صحیح نی ویلی قسم دې ک بخاری مسلم ورته صحیح ویم دوی چې نه دا صحیح نه دی امام البانی خو بخاری نه زیات پوهیږي کنه زمونږ په نس باندې هیڅ شیم نه دی خپل کار وکي خود دوی د وجه نه ارته بیانوم قسم دې دا کوم حدیث چې زار ته بیانوم روایت له نت کې ور کړی زیارت الفاظم وایما لاندې ور سره لیکلي دي چې اسناده حسن سند دغه حدیث بالکل صحیح دی عند الامام الالبانی پنځ د امام البانی باندې ک نور سره دا زی ذمہ دار دا کوم حدیث چې زوایم مونږ په نس باندې خو اصل صحیح دی د دوی په نس باندې صحیح دی ولی صحیح دی ځکه چې امام البانی ورته صحیح ویلی دي دوی چې صحیح دی کني واضحلی کداغه حدیث نه لاندې امام البانی دا الفاظ نو لیکلي چې دا حدیث حسن دی حسن یعنی خدای په اعتبار د سند سره څه خبره پکې نشتا نو بیا دا ماته وایي چې تا په امام البانی باندې تهمت لګولای هغه حدیث څه دی هغه حدیث دا دی او چا ذکر کړی دی چا ذکر کړی په صحیح ستو کې پشپغو مشهورو د احادیث کتابونو کې صحیح ستو خو پیژنې کنه شپږ صحیح کتابونه د احادیث بخاری مسلم ترمذی څلورم نمبر ابو داود او نسائی ابن ماجه مخفز مکا روی په زمین باندې چې مدرسه د پش اخیری کال باندې دا شپږ کتابه علما طلبه او ته پڑھاوي بې د دین انسان مولا شیخ الحدیث کې دی نشي په هغه کې ابو داود روچت کا جلد نمبر 2 روچت کا دا حدیث په ابو داود کې موجود او نمبر یم درته قائم نت کې ورکړه 3199 دا حدیث نمبر دی لګ دا سے بهر کله کور ته خیر دی لګي سرچ کړئ اسی 3199 ابو داود په صحیح ستو کې او راوی څوک دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه الفاظ مرتبه نور څوکم نور خو انسان څه نشي کولای بس زړاور شي خپل پوخانای دین راټینګ کړي قسم دې د دین غلدي دوی له خدای پاک دومره جرأت نه ورکړي چې فرقه پری او حق بیان کړي الحمدلله غمونږ چې فرقې مبريخي خپل کار وکي ورڅم بریخي حق تابع او حق بیانو کو څوک په خوشحالي کې یو ځل د په خوشاله شي او که خفقيږي یو لز ځل د په خپل خپل کار وکي حدیث الفاظ دي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ابا هريره فرمای دې د ویلکې حدیث مرفوع ما اوریدلی دي پیغمبر علی السلام نه په خپل غوګونو باندې یقول چې پیغمبر علی السلام او فرمایل اذا صليتم کله چې تاسو مونږ د جنازه وکړي على الميت په مړي باندې پس هغه نه سلام وګرځي فاخلصوا له الدعاء هغه لپاره مزید نور دعاګانې وغواړي نبی علیہ السلام صریح حدیث فاخلصوا له الدعاء تاسو اخلاص وکړئ کوشش وکړئ د غمړي لپاره په دعا کې پس اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو په مړي باندې جنازه وکړئ صفونه مات کړئ او دا صفونه ماتول ځکه پکار دي چې تکرار راځي په منځ د جنازه کې ځکه چې منځ د جنازه سره دعا ده نو تکرار راځي په دعا کې صفونه مات کړئ دا غي نه پس چې کوم د صاحبانو بیا مړي بار څو کړئ نبی علیہ السلام فرمایي فاخلصوا اخلاص زیاتواله شغل مړي د پاره په دعا کې وکړي چې ستا په دعا باندې مړي ته څو ورسي فائدہ ورته ورسي رواه ابو داود ورواه مشکات په نورو کې هم ډیرو کې شته وخت کمی د وجه